سبق شروع کو مرګري خپل میکونه بند کړئ چې کوم مرګري راځي نو ریکوست اچوئ بره راخیږئ که نه راخیږئ کته کښېنئ څه مسله نشته صحیح ده خپل میکونه بند کړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکې مونږ خو دا 2-3 ورځې سبقونه ویلي دي تقریبا هفته وشوه او دا مرګري نوي دي نو دا کم سبقونه چې ویلي دی باندې به زه زر زر لاړ شم بیا به انشاءالله نوی سبق چې کم مونږ پرون ویلی و هغه به بیا وایو صحیح ده نو مونږ د ټول نه لومبی چې دی تاسو ته ویلي وو چې د الف د قرآن مجید بنیاد چې دی هغه یو څو حرفونه دي څو نه دي خو تقریبا زیات دي 29 حروف دي په هغې 29 حروفو باندې قرآن مجید ټول د هغې نه جوړ شوی دی صحیح ده د هغې بنیاد هغه قرآن مجید بنیاد چې دی هغه 29 حروف دي او هغې 29 حروفو ته حروف هجا ویلی شي صحیح شوه د هغې نوم دی حروف هجا دلته په قاعده کې څوک ورته حروف تهجي وایي څوک ورته حروف هجا وایي صحیح ده نو موږ به کوشش کوو چې موږ که حروف هجا ورته وایو که حروف تهجي ورته وایو څه مشکل نشته دی صحیح ده خو دلته دا چې دی د دې نوم حروف هجا دی صحیح ده لومبنۍ خبره دویمه خبره دا ده چې د هر یو حرف دپاره دا 29 حروف چې تاسو ته کوم ښکاري د الف نه واله تر د یا پورې کوم حروف چې تاسو ته ښکاري د هر یو حرف دپاره 3 شیزونه زده کول د هغې ضروري دي 3 شیزونه د هغې زده کول ضروري دي نو موږ او تاسو له 2 شیزونه راځي خو د دې یو شیز د دې یو دپاره موږ دا قاعده چې دی دا شروع کړي چې موږ دا زده کړو دغې ته د انسان ورځي ولا خو ذهن ورته نه ځي نو موږ به هغې طرف ته مشق کوو ذهن به د خپل هغې طرف ته موږ بوځو صحیح ده نو د ټولو نه لومبی چې دی دا الف ته صحیح ده نو د الف نه والا با تا ثا جیم ح د یا پورې د ټولو حروف هجا د دې به موږ تقریبا 3 شیزونه تاسو ته ما زده کوو یو د هغې نوم زده کول چې مثال به طور اوس زما نوم دی نو ما چا زه لیدلی یم هغه پېژني دا ابرار دی مثال دا مسعود دی دا پلانکې دا ډینګې شکل چې د انسان وپېژني نو هغه د هغې نوم شو هغې له یو شیز له نوم یخو لکه اوس مثال موږ چې په دې کم شي باندې قاعده ګورو دې ته موبایل وي دې له نوم یخو دی موبایل صحیح شوه نو دې ته چې کم په دې کې دننه کم سیم لګي او په دې کم شي باندې دا موږ ګورو نو هغې ته پیکیج وي موږ وایو یاره پیکیج ورته وکړه ام بي ورته وکړه صحیح شوه نو د هر شیز دپاره یو نوم یخودی شوی دی دغه شان د دې حروفو دپاره یو نوم دی د هر یو حرف دپاره ځان له نوم دی صحیح شوه لومبی شیز چې دی هغه نوم پیژندل دی چې موږ به د دې نوم د دې څه نوم دی نو هغه موږ تاسو له راځي دویم نمبر چې دی د هغې شکل پیژندل دی چې آیا هر یو شیز ته چې موږ ګورو که مثال په طور موږ د موبایل ته ګورو د موبایل شکل هلکه دا څه شی دی دا موبایل دی شکل ولې چې موږ د دې شکل پیژنو ګړی ده ګړی شکل د هر شیز دپاره یو شکل دی صحیح ده نو د هغې شکل پیژندل لکه مثال په طور دا با الف دی دا با ده دا تا ده دا ثا ده دا جیم دی دا ح ده د هر شیز دپاره شکل ځان له شکل دی صحیح ده نو دا شکل به موږ پیژنو چې د دې شکل څه دی دا 2 شیزونه خو موږ او تاسو له راځي یو د حرف نوم دویم د هغې شکل دا موږ او تاسو له راځي دریم نمبر چې د دې اواز پیژندل نو آیا د دې اواز موږ خو وایو د الف با تا سا جیم ح خ دال زال را زه داسې دا سبق خو موږ وایو داسې خو موږ له راځي نه څنګه چې قاریان سبق وایي څنګه چې موږ په څنګ باندې زموږ مونځ صحیح کېږي لکه مثال په طور یو سړی دی هغه به 20 کاله عمري او هغه به مونځ چې دی هغه مونځ غلط وي لکه الحمدلله رب العالمین نو هغه به څه وایي الحمدلله رب العالمین الحمد د ح په ځای به خا وایي نو د ده مونځ غلط شو لکه مثال یا به ولد ضالین په ځای باندې ولغ ضالین وایي نو د غین د دوات په ځای باندې به غین او ضاد یو ځای کوي نو د مونځ فاسدېږي دې سره د مونځ خرابېږي نو موږ به کوشش کوو چې دا تلفظ د الفاظ د حروف دا موږ او تاسو صحیح یاد کو د دې اواز صحیح یاد کو صحیح ده چې د الف څنګه اواز دی د با څنګه اواز دی د تا څنګه اواز دی د ثا څنګه اواز دی د دې اوازونه به موږ یادو چې دا د کم ځای نه اوزي او د کم ځای نه چې دی په دې کې به موږ صرف دلته ذهن نشین کوو وروسته مخارج را روان دي په هغې مخارجو کې به انشاءالله موږ تاسو ته ښیو موږ پرون شروع کړي دي موږ به تاسو ته ښیو چې دا د دې ځای نه ادا کېږي دا د دې ځای نه ادا کېږي دا د دې ځای نه ادا کېږي
صحیح شو. نو د هر یو حرف د زونه زده کول، یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې اسم د اواز زده کول، یو د هغې شکل زده کول. درې زونه شو، نوم، شکل او اواز. صحیح شو. ها اوس په قاعده کې موږ تاسو قاعده راوالو، نو په دې قاعده کې د دې الف سره وړوکی الف لیکل، درې حرفونه والا الف لیکل. نو موږ سوچ کو چې یاره دا د سره لپاره لیکل، دا د دې ضرورت شو چې دا الف لیکل، نو دې ته څه ضرورت دی. صحیح شو. هر قاعده چې تاسو راوالئ نو په هغه کې به د یو حرف سره بل حرف وړوکی وي. صحیح ده. نو دا بر دی وجوي وي چې د دې حرف دا یو حرف چې کم دی کنه، لومبه دا حرف خبره یاد ساتئ چې دا الف با تا ثا جیم دا کوم غړ حروف چې دي دا د لیکایي او پړایي د لپاره په کار راځي. چې مثال په تور مونږ لیکایي کوو کنه، لکه مثال ز خپل نوم لیکمه ابرار. صحیح شو. نو دا ز په دې حرفونو کې لیکم، دا الف با تا ثا جیم په دې حرفونو کې. کوس په دې وړو کې حرفونو کې لیکم، نو په دې وړو کې حرفونو کې بیا د سي راځي، بیا صحیح نه راځي، با را الف او را د سي راځي. نو دا وس آیا در سره پار دی او در سره پار دی. نو مونږ ته دلته مشران وی علماء کرام وی چې دا یو الف چې دی دا د دې زده کړې لپاره دی، او دا یو الف چې دی دا په لیکایي کې په پړایي کې په کار راځي. چې موږ مثال لیکایي کو یا په بورډ باندې پړایي مثال یا په موبایل کې صحیح، نو هغه موږ ته پته لګي چې دا دې دا دې دا لیکایي او پړایي لپاره په کار راځي. دا غټ حرفونه دا وړوکی حرف چې دی دا د دې زده کړې لپاره راځي چې موږ به دا حرف څنګه زده کوو. صحیح شو. ها اوس په زه تاسو دا ټول حرفونه ویم او موږ دا چې چونکې ویلي دي صحیح ده، بیا دا بعضې مرګري زی نو دا ټول حرفونه د الف نه والا تر د یا پورې به زه ویم. کم مرګری چې خواهشمن دي دغه د دې سبق د اورېدو تقریبا 4-5 سبقونه دي، هغه په یوټیوب کې شته، مرګري کم کوشش دغه خواهشمن نو هغه د هغه وګوري ان شاء الله، نو فایده به ورته وشي. صحیح ده. ها بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه یا. صحیح شو. دا چې دی دا زموږ زوړ سبق دی، نو د 3-4 ورځې مخکینی زوړ سبق دی. صحیح شو. پرون چې کوم موږ سبق ویلیو هغه سبق موږ دا ویلیو سبق نمبر 3. صحیح ده. نو هغه به خیر دی بیا تاسو دوباره ویم. نو سبق نمبر 3 کې وی مخارج الحروف. مخارج جیم لام پیش جل مخارج الحروف. صحیح ده. نو په هغه کې تا خ او ح او فا دا تاسو د کړي، نو دلته به دا ته وویل شي څنګه به وای مخارج الحروف. صحیح ده. مخارج الجل نه جیم لام په جل مخارج الحروف. صحیح ده. نو مخارج څه ته ویل شي، حروف څه ته ویل شي، دا څه دي. نو مخارج تاسو ته مخې ته وایي چې څه ته وایي، او حروف چې دي دا د حرف جمع ده. صحیح شو. یو حرف لکه مثال به تور یو شی دی یو سیز دی دا پین دی. صحیح ده. موږ په پښتو کې وایي دا یو پین دی، چې دوه شي یا درې شي نو پینونه. صحیح شو. لاس چې دوه لاسونه شي لاسونه. صحیح شو. یو شی دی د هغې نه چې دوه کېږي یا درې کېږي هغه جمع جوړېږي. صحیح ده. نو یو چې دی یو حرف لکه مثال په تور یو حرف چې دی لکه مثال دا با ده، نو دا یو حرف دی. صحیح ده. چې اوس د الف نه والا تر د یا پورې شو نو دا ټول حروف شو. صحیح شو. حرفونه ورته په پښتو کې وایي او په عربی په لحاظ کې چې ورته وایي بیا حروف ویلی شي. صحیح شو. نو اوس تاسو ته مخې ته وایي چې راځو مې کوم ښه مخارج د مخرج جمع ده. صحیح شو.
مخارج د مخرج جمع ده. نو استاد د مخارج خېجی مخارج څه ته وایي؟ نو مخارج وایي د مخرج څنګه چې حروف د حرف جمع ده د قشان مخارج د مخرج جمع ده. مخرج یو ته ویلی شي او مخارج ډیرو ته ویلی شي. لکه مثال به تور د الف نه والا تر د یا پورې 29 حروف دي. د 29 حروف لپاره چې مخارج جوړ کړي دي نو هغه ته څه وایي؟ هغه ته مخارج ویلی شي. چې موږ یو مخرج وایو لکه مثال به تور مخرج نمبر 1 یو مخرج وایو نو هغه ته موږ څه وایو؟ مخرج. او چې ډیر وایو هغه ته به څه وایو؟ مخارج. صحیح ده؟ پوه شوئ؟ مخارج د مخرج جمع ده. مخرج څه دی؟ د مخارج جمع ده. صحیح ده؟ مخارج د مخرج جمع ده. اوس تاسو ته وایي چې مخرج څه ته ویلی شي؟ نو وایي مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته. د حرف د راوتو ځایګي ته د کم ځای نه چې حرف راوځي. لکه مثال به تور الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز دا چې د کم ځای نه راوځي نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته مخرج ویلی شي. لکه مثال به تور دا ما یو نقشه راوړې ده دا جبه ده. صحیح ده؟ دا جبه ده. دا توره توره چې تاسو ته ښکاري دا جبه ده. نو اوس مثال به تور دا غین خ او عین ح او حمزه ح دا درې واړو مخرجونه جدا جدا دي. صحیح شوه؟ لکه مثال به تور دا یو حرفونه چې دوه راوځي د دې کم ځای نه چې راوځي دا د دې مخرج دی. لکه دا شپږ واړه حرفونه د مرۍ نه راوځي. د تالونه چې د تالونه به کته کوم مرۍ شروع شوي د کته رسینې پورې د دې دا شپږ واړه حرفونه له دغه ځای نه راوځي. صحیح شوه؟ نو دغه ځای ته څه ویلی شي؟ مخرج ویلی شي. پوه شوئ؟ دغه ځای ته مخرج ویلی شي. صحیح ده؟ د کم ځای نه چې حرف راوځي هغه ځای ته مخرج ویلی شي. نو اوس تاسو ته وایي چې مخرج ورته ویلی شي او ټول مخارج چې دي هغه څو دي؟ اوس چې ټول مخارج هغه 19 مخارج دي. 17 مخارج 17 په عربی کې ورته 17 وایي او په دغه کې چې دی په اردو کې ورته 17 وایي او په پښتو کې ورته 19 وایي. په سر پښتو کې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته په پښتو کې ورته چې دی 19 مخارج وایي. صحیح ده؟ نو ټول مخارج چې دي هغه 19 دي. دلته اوس په ذهن کې اشکال راځي چې آیا حروف هجا چې دي دا 29 دي نو دلته قاضي صاحب چې دی هغه د دې 19 ولې جوړ کړي دي؟ نو په دې کې په یو مثال په یو مخرج کې لکه یو مخرج د 1 نمبر مخرج د الف واو یا نو په دې کې درې حرفونه یو ځای کړي. په دې کې 2 په دې کې 2 په دې کې 2 په بعضې کې یو په بعضې کې 2 په بعضې کې 3. نو دې وجې د 29 حروفونه چې د 19 مخرجونه جوړ شوي. د 29 حروفونه څو مخرجونه جوړ شوي؟ 19 مخرجونه جوړ شوي. صحیح شوه؟ نو څو خبرې شوې؟ 3 خبرې شوې چې مخارج ورګه چې راځو میکم چا میک کولاو دی بھائی میک بند کړئ. میزبان هم دی کسن هم دی میک بند کرو دی. ها ګورئ 3 خبرې شوې. یو مخارج د مخرج جمع ده. صحیح شوه؟ دویمه خبر داره چې مخرج څه ته ویلی شي؟ نو مخرج ویلی شي د حرف ته راوتو ځایګي نه د کم ځای نه چې یو حرف راوځي لکه مثال به تور ح خ حمزه کم ځای نه چې دال ذال د کم ځای نه چې د حرف راوځي دقه ځای ته څه ویلی شي؟ مخرج ویلی شي. صحیح شوه؟ د کم ځای نه چې حرف راوځي حق ځای ته مخرج څه ویلی شي؟ مخرج ویلی شي. نو 2 خبرې شوې. درېمه خبر دا ده چې ټول مخارج 19 دي. ټول مخارج څو دي؟ 17 مخارج دي. صحیح ده؟ 3 خبرې شوې. اوس په موږ راځو مخرج نمبر 1 له. صحیح شوه؟ نو په دې کې به د 2 خبرو خیال کوئ. یو به مخرج خ به د خپل ځای نه ادا کوئ. خ ادا کېږي د کم ځای نه؟ د مرۍ د اول نه ادا کېږي. کم ځای نه چې انسان لکه مثال د انسان مرۍ خوږ شي که نه یا څه شی نو هغه تخني غوندې چې دغه ځای نه د حرف والا خ چې ده دا ادا کېږي. نو دې کې به لومبی څه کوو؟ په دې مخرج کې دا خ ده مخرج دا نون دی بیا نمبر. نو موږ څه وایو؟ لمبر به نه وایو نون به وایو. صحیح ده؟ نو څه به وایو؟ مخرج نمبر 1 مخرج نمبر 1 څه شی؟ مخرج نمبر 1. تاسو را سره یو اچو ته مه کښېنئ لکه ځان له وایې چې تاسو ورسره مشق کېږي. صحیح ده؟ مخرج نمبر 1 مخرج خا کوشش وکړئ چې نه راځي داسې وایو مخرج
صحیح ده. مخرج نمبر 1. نو په مخرج نمبر 1 کې 3 حرفونه ورکړي دي. یو دی الف، یو دی واو، یو دی یا. الف واو یا. الف حمزه زبر کنه درځله نو لګوره الته ما ویلو په قاعده کې په لومبي حرف کې ما ویلو چې الف چې دی خلک غلط وي. صحیح ده. دلته تاسو ته بیا وایم تاسو مرګي نه وي نو دا الف باندې ولاړ زبر کوي. صحیح ده. الف نو دا غلط دی. یو الف لام اوګدی نو دام غلط دی. صحیح شو. په اخر کې فا په دې باندې پا وي. پا چې د په پښتو کې بنګ څنګه وایو پاکستان. پاکستان کې چې کومه پا ده. صحیح شو. دا یو پای 3 حرفون والا پا مخکاری. دا 3 حرفون والا چې کومه پا ده. صحیح شو. دا په دغه کې استعمالېږي. په اردو کې په پښتو کې دا پا استعمالېږي. په عربی کې په قرآن مجید کې دا پا نشته دی. صحیح شو. زه پرون جمعات تلم دلته په جمعات کې نو په سعودي کې نو الته دغه لګېدلی د ټیمپیس نو اپریل پکې لیکلی نو د پا په ځای باندې با لیکلی ابریل لیکلی ابریل. صحیح شو. نو په څه کې دی په عربی کې چې دی پا نشته دی فا ده پکې. نو فا به د کم نه ادا کېږي. فا به ادا کېږي د مخامخ چې کم بره 2 غاښونه دي دا په لاندې شونډه باندې ږدو د دې نه فا ادا کوو. داسې فا لکه انسان له چې غوسه ورشي او په غوسه کې سړی د غاښونه په شونډه باندې کېږدي خو هغه کلک دي دا به نرم ږدو چې لږ هوا ورسره هم راوځي. فا 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 فا. صحیح شوه. نو په الف کې دا 3 غلطیانې به من کوو نو دا 3 غلطیانې نه به ځان ساتو. نو که چال نه ورته داسې به وایې حمزه زبر ا لام فا زیر لف الف الف به نه وایو. الف هم نه وایو. الف هم نه وایو. صحیح ده. دا فا به خیال کو په اخر کې الف 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 الف. په اخر کې چې الف ختمو نو دا دوانه غاښونه چې دا په شونډه باندې کېدو د دې سره به الف ختم شي. څنګه به وایو الف 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 الف. مخرج نمبر 1 الف الف. مخرج نمبر 1 څه شی دی الف. صحیح ده. مخرج نمبر 1 الف. واو واو میک بند کړه ضروري. واو چې دی واو نو واو بر دوانو شونډو د ګول کېدو نه ادا کېږي. واو واو دوانو شونډې په لومبۍ کې داسې ګول کړو لکه دا دغه چې زمونږ کول دی فرهاده میک تی لږ بند کړورې. صحیح ده. لکه مثال دا دوانه ګوتې زمونږ ګول دي که نه دغه شان به په لومبۍ کې مونږ شونډې ګول کوو بیا به وازو نه دې نه به واو ادا کېږي. واو واو واو. صحیح ده. الف واو یا یا یا. صحیح شو. 3 حرفونه شو. مخرج نمبر 1 الف واو یا. بیا پر بریکټ کې دنه لیکلې مده مده. صحیح شو. نو دا ورسته وایو او صرف دا 3 حرفونه د کم ځای نه ادا کېږي. مده 3 حرفونه د کم ځای نه ادا کېږي نو دا به ادا کېږي تاسو ته مخې ته وایي ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. په خوله کې چې کم خالي ځای دی که نه د ژبې د پاسه او د تالو د من نه د تالو چې کم تالو او د ژبې په منځ کې چې کم ځای دی د هغې نه به دا 3 حرفونه ادا کېږي. صحیح شوه. الف واو یا مده یا مده. الف الف واو شونډې د یو بل سره نه لګي غاښونه نه لګي هېڅ شی نه لګي نو دا په هر ځای څه کېږي دا به ادا کېږي. الف واو یا مده. الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. الف واو یا مده ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. نو اوس تاسو ته زه ښیم چې په خوله کې خالي ځای کم دی دا د ښیم ورګه. صحیح ده. ټلیفون پې راغی ملګري خفه نه شي ټلیفون راغی. دا ګورئ دا یو نقشه زما سره ده. صحیح ده. دا خوله ده ګورئ دا شونډه د پاسه. صحیح ده. دا غاښونه دي دا تور تور چې تاسو ته ښکاري دا غاښونه دي. صحیح ده. دا توره چې کومه تاسو ته ښکاري دا ژبه ده.
صحیح ده. دا لاندې شونډه ده، صحیح ده. ای دا دلته شونډه، صحیح ده. دا لاندې شونډه ده، دا پاسه شونډه ده، صحیح ده. څنګه نقشه وخت ده نو ها. خو به هر کې زه تاسو ته خالی ځای خم دا خالی ځای دی، دا د جبې او دا تالو دی پاسه. نو دې تالو او د دې جبې منځ کې چې کم دا ځای دی، د دې نه دا درې حرفونه ادا کیږي، صحیح ده. درې حرفونه څه کیږي؟ ادا کیږي. هغه درې حرفونه څه دي؟ هغه الف، واو او یا مده ادا کیږي د خولې د خالی ځای نه. تاسو به صرف داسې یاد کړئ چې الف، واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی ځای نه. دې خاطه او به خیال کوئ، دې خاطه چې دا خا د اوس نه صحیح شي، مخې ته چې کوم مخرج را روان دی چې په هغې کې ستاسو چې دی دا خا صحیح برابري، صحیح برابري. ټیک ته مرګري به کوشش کوئ مشق سبق پته زخم او نور مشق به تاسو کوئ. لکه مثال انسان ګاډی چلی کنه، نو هغه ګاډی چلی، نو هغه ګاډی چې څومره د ګاډي مشق کوي څومره په ذهن کې راولي، څومره چې د هغې مثال ګیر ته سوچ کوي دا وړومبی ګیر شو، دا دویم ګیر شو، دا دریم ګیر شو، دا کلچ شو، دا اکسیلیټر شو، او سړی عادت شي استاد شي. لکه اوس مثال زه تاسو ته په یاد ولګیم مسله نشته، نو چې بعضې ډرایور شي هغه ډرایور شي بس بیا د پته لګي چې دا پته په یاد بیا لګي، صحیح ده. خو په لومبۍ کې چې دی هغه لپاره ډېر زیات مشکلات دي. هر یو کار چې زده کوي د هغې لپاره مشکلات دي، هغه دنیاوي کار دی، په هغې باندې موږ ته چې دی مثال اخروي څه نه میلاویږي. او شکر الحمدلله دا چې دی دا اخروي کار دی، نو په دې باندې به موږ تاسو ته چې دی پیدا میلاویږي په دنیا کې هم او په آخرت کې به هم میلاویږي انشاءالله. او بل لا چې دې سره به موږ خپل منځونه هر څه چې دی دا به موږ برابر کو، کوشش به دا کوو چې دا به موږ اوس په لکه مثال دا به نور په تاسو باندې چې تاسو څومره محنت کوئ د هغې سره چې ستاسو څومره تلفظ هغه برابریږي، صحیح شوه. نو نن موږ ووایو مخرج نمبر 1 الف، واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه، صحیح ده. نو وس یا مده دا درې شیزونه دي. دا مده چې دی دا به د الف سره هم لګو، د واو سره به هم لګو، د یا سره به هم لګو. دا به مثال دي چې الف مده، واو مده او یا مده. لکه مثال به طور زه به تاسو داسې ولیکم الف مده، واو مده او یا مده. خو تاسو به صرف دا په ذهن کې ساتئ چې مخرج نمبر 1 دا به یادوئ چې مخرج نمبر 1 الف، واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه. مخرج نمبر 1 الف، واو یا مده. داسې به نه وایو چې مخرج نمبر 1 الف مده، واو مده او یا مده ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه. نه، داسې به وایې مخرج نمبر 1 الف، واو او یا مده. څنګه چې په دې قاعده کې لیکلی دی مخرج نمبر 1 الف، واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه، صحیح شوه. نو اوس په موږ پیژنو چې د الف مده او واو مده او یا مده دا څه ته ویلی شي. دا ما لیکلي ځان ته، صحیح شوه. نو موږ به دا پیژنو چې دا درې وړه حرفونه دا به څنګه ادا کیږي، څنګه به دا موږ ته پته لګي چې دا الف مده دی، دا واو مده دی، دا یا مده دی. چې کلم تاسو قرآن مجید راوالی، چېرته قاعده راوالی، چېرته څه شی راوالی، په هغې کې پړهایي کوئ، نو دې ته به سوچ کوئ چې آیا د الف مده دی، دا واو مده دی او دا یا مده دی، صحیح شوه. نو د ټول نه لومبی به موږ وایو الف مده، صحیح شوه. دا ځان سره ذهن کې ساتئ چې کوم انسان نه هیر شي، کوم ملګري نه هیر شي،